چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نمرود واچول. اوس دغه اور څومره و؟ دغه اور دومره و چې 6 میاشتې کې تازه شوی او 6 میاشتې ورته لرګي راچلولي چې دې څه وخت کې اور ته وغورځولو. دا طوطاګر کې یو مارغه دی، هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به اچوي. چا ورته ویل داسې کې؟ ورته ویل دا اور مړ کوم که د 6 میاشتو انګار دی، دا په یو ساس کې اوبو مړ کېږي. ورته ویل دا ماتم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي، خو صرف زه دا کار ځکه کوم چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي. زما دومره وس دی، دغې نه په مخ کې مې وس نشته. دا چمچوری چې دا په دیوالونو ګرځي، دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو. ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو، ورته مخامخ د نمرود محلو. د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو، دا اور خو ګلزار شو، خو د ګلونو باغچه ده. قرآن کې راځي کنه چې ور واچولو څه وخت کې؟ دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې مدد درکمه، امداد درکم. ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو وایه دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسایي کېږي چې ستا نه کېږي. ووایه ورته ویل او جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي؟ چې چا چولی ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. اچولی چا یم؟ هغه اچولی چې هغه اچولی یم هغه پوهېږه او کار یم. خو ده ور ټوپ کړي څنګه و؟ دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي. ټال مال نشته، ټال نشته، زه په خپله ور ټوپ کوم. دې ته وایي متوکل علی الله. ڈاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. بے اختیار ہے ور ٹوپ کرو دا نمرود اور تا عقل لا سوچ کولو چې ټوپ کم کا ټوپ نه کم او شکول نه. نمرود څه شی دی چې تا په اور کې واچي چې څوک دی اچي یا پوهېږه او کار یې پوهېږه اور وی دنګل. عزیزانو دا سه افسانی دی دی وخت کې چې دی قوم ته خلق وایي او دی قوم ته بیانوي. په دې هغه خلق پوهېږي چې کله خلق واقعي الله والی دی. دلی ته یو پادری راغلی و نو اعلان یې وکړو چې دا زما په لاس کې انجیل دی او ستاسو مسلمانانو کتاب چې دی هغه قرآن دی. زه د انجیل هم ورته اچوم او قرآن هم ورته واچوئ چې کوم وسوځېدو هغه به په ناحقه او چې کوم پاتې شي هغه به په حق. ټول دل حیران. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه ته راغله چې صاحب یو پادری راغلی دی او دا خبره راځي. شاه ولی الله صاحب ورته راغی، پادری ته وایي چې څه وی؟ دا انجیل هم ورته اچو او قرآن هم ورته واچوئ چې کوم په حق یا به بچ شي او چې کوم په ناحق یا به وسوځي. هغه ورته ویل دا قرآن او انجیل چې دي په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نه سوځي. ته عیسائی او زه محمدي یم. دلیوالو ته ویل بل کوي اور، زه د لاس په لاس نیسو ور ټوپ کوو چې کم په حق ای که محمدي په حق یا به بچ شي، عیسائی به وسوځي او که عیسائی په حق ای محمدي به وسوځي. زه ورته ټوپ کوو. دلیوال چې په لرګو پسې لاړه پادری وتښتېدو. تاسو خیال راغی؟ اوس که دې قوم ته ووایې
13 ورځو کې یو سړی و مارو ورسره لاس کې نیولې نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا مال راکو مام لاس کې واړو راواړو درې ځله یا حی یا قیوم او زما په دې لاس چوف امار میونیو په دې خله کې مم ګوتا ورو منډله یو بل بزرگ جمیل راغی هغه ته وی د امار وای بیړه دې ورکه شمار څنګه وای ویل زه دې دموما ویل دمې مې او کار سمې کې په خدای باور وکړه داسې منډه ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای دې موچی زه دموم او تا ته هم چې دا لاس کې واله که دې والا لاس کو د سړي زوی بنوي خدای کې مولانا اوس ته په ایمان ووایه چې د یو سړي دومره اعتقاد نه وي دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تاسو چل نو محل نه راکوزه شوه ولا راله نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار ولی شو ویل ما یو کلمه وویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دې ویله ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی دې کلمې در باندې اور ګلزار کو ویلې او هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود غوندي چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې اچولي اور ته ورننه وته او په ابراهیم ایمان راوړو ستاسو زما لونه بداسیو کی یا زمون خزه بداسیو نو عرض مدا و عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وښایه چې اوبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سیند له ورشي سوچ موچ مه کوه او پې ورګډې شه او زما نامه واله بزرگ ورته وایي ویلې خج چې ورغی چې سیند له ورغی او پې ورګډې شه خو چې سیند ونیو او ښکته کولو د پیر نامه تېره شو ویل یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان شو خو په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه